خور و لور چې ستا په کور کې ناسته ده پیغله ده ځوانه ده کتاب کې راځي که دا 40 کاله د پلار په کور کې لمنځونه وکړي پیغله خور و لور که د پلار او د ورور په کور کې 40 کاله لمنځونه وکړي او سبا دا د واده سو د میړه کره یو لمنځ وکړي مثال ورسېدله د ماښام لمونځ د خاوند کره مثال ورساوي ناوکي دا د ماښام لمونځ هلته وکړي که دا یو لمونځ د خاوند په کور کې مازې دې ادا کړي خاوند دې لا نه دي سره لیدلي او د پلار پر کور یې 40 کاله تېر کړي و لمونځونه یې کول د خاوند د کور هغه یو لمونځ د خدای په دربار کې د پلار در 40 کاله در کور در عبادت زیات قدر لري چې د پلار په کور کې 40 کاله تهجد کول اشراق کول د څاښت لمونځ یې کاوه صلات تسبیح کولې دومره قدر نه لري که د میړه په کور کې چې دا یو لمونځ وکړي چې ماښام مازې ناوکي د خاوند کور له ورسېدله خاوند یې نه وي لیدلی د دې یو لمونځ د 40 کالو د عبادت د پلار د کور سره برابر سو نو پلار رڼا پر راوستله کې تیاره پر راوستلی چې په 15 کالو پر 15 ودی پر 18 ودی د دې هر لمونځ به د 40 کالو د عبادت سره برابر وي دا که پر شا راغلی ده در 15 کاله پورې کې دا لمونځونه ضایع سوي دي پلاره دا تا ور ضایع کړ موره دا تا ور ضایع کړ وایي زما د طبیعت مرکه نه پیښېږي ستا د طبیعت زه به ما ته خلک معلوم دي ورکه یې خور لور زه سبا د راشم پوښتنې کوي مولوي صاحب ښه کور راګور ښه خلک راګور خلک ډېر پسې ګرځي حدیث شریف کې راځي رسول الله مبارک وایي کومه خور لور چې وت سوې ده د خاوند په کور کې چې یو لمونځ وکړي الله جل جلاله به د دې دا یو لمونځ په 80 لمونځو ځل قبول کړي ما ته چې جماعت له راغلي د ملا صاحب چې دا اورېدلي دي د جماعت لمونځ په څو دی د ماپښین ده په 25 دی د مازدیګر لمونځ په 25 درجو دی د ماښام لمونځ په 20 دی د ماخستن لمونځ په 20 لمونځو دی د سهار لمونځ په 20 لمونځو یې خدای تعالی اجر راکوي او مجدید رسول الله مبارک د ښځې دپاره څه وایي خور لور چې دې واده کړه دا چې د خاوند کره بغیر جماعت لمونځ کوي دې ته خو ملا نه دی ولاړ دا چې هلته د میړه په کور کې یو لمونځ وکړي رسول الله مبارک وایي خدای تعالی د دې دا یو لمونځ په 80 لمونځو ځل قبلوي در میړه واوښتله میړی چې په ملا صاحب سي میړه و خاوند چې په ملا صاحب سي جماعت کړی دی لمونځ یې په 25 په 20 دی د دې لمونځ په خپله کلا کې په کور کې په 80 لمونځو ذوالجلال قبلوي دا د محمد رسول الله د خلی پیغام دی او بل حدیث شریف لا دا چې رسول الله مبارک وایي خور لور چې دې ورسوله د خاوند در کوره پورې دا چې هلته یو لمونځ کوي د دې یو لمونځ په 2 لمونځو ذوالجلال ځل قبلوي چې د پلار کرې 2 کړي ولې د دې یو لمونځ په 2 لمونځو ذوالجلال قبلوي په خپل کور کې دی پر خپل وخت وکړي په ښه پنډه جامه دې وکړي په ښه پنډ پړونې دې وکړي په ښه رکوع په ښه سجده دې وکړي لاسونه دې پورته کړي دعا دې وکړي هم د ځان دپاره هم د مور پلار دپاره هم د خاوند دپاره د خاوند دعا پر زنانه باندې لازمه ده واجبه ده چې هره زنانه به خپل خاوند ته دعا کوي که کومې زنانې و خاوند ته دعا نه کوله کتاب وایي چې د دې لمونځ به د دې د سره څه یو چاریک لوړ نشي پورته د قبلېدو خواته رسول الله مبارک وایي کومه زنانه چې و خاوند ته دعا نه کوي د 5 لمونځو در شا چې خدای زما خاوند خو ګوټونه په پښو کړل چوټې یې په پښو کړلې د کوره ووتی د حلال رزق پر طلب د بچانو دپاره حلال روزي پیدا کوي یا الله ته زما و خاوند ته حلال روزي ورکې خدای پراخه روزي ورله ورکې خدای د برکت ور ډکه کې دا روزي د هر خاوند زنانه به دا دعا د خاوند په حق کې کوي کې چیرې نه کوله دعا نو هلته سپین سري ته ما ورته خاوند ته دعا کوې ول و مولوي صاحب ما ورته دلته څه وایې ول زه دا وایم چې خدایه ما وبخښې زما مور پلار وبخښې زما خاوند وبخښې نو مال خاوند خو دې ژوندی دی ته په ژوند په مړي کې صاحبې چې زما خاوند
خدا رقم راځي دا خو صادق سپین سرې ښځه بوډۍ ښځه چې شمې لګولې نو ما خو ګرد عمر دغه دعا یې کړل چې ما خدای زما خاوند وبخښ نو ما بخښې ته څه کوي وار خو د یو رسک دعا ورته وکړه چې تا او بچانو ته خدای تعالی د یو حلالې نفقې همت ورنصیب کړي چې دی حلاله نفقه راوړي بس تی به دستي د مړو په لیش کې داخله خدای ما وبخښې زما مور پلار وبخښې زما خاوند وبخښې ته څه کوي دا د مرګ خواته دی نه ول زما ودې ته پام نو بیا به دی نه وایم نو مال بیا اوس که وایه که نه وایه در اوسه دې د مړو په لیست کې لیکلی دي نو د مړو خو نه دی اصل کې د بخښنې پر ځای به دا ډېر وایي چې خدای زما او خاوند ته حلاله روزي ورکړي پراخه روزي ورکړي د برکت روزي ورله ورکړي خدای روغ صحت ورله ورکړي خدای دا زما خاوند زما د پاره زما د سر پړونی دي خدای دا د سر پړونی مې د سره څخه مه یې لکوه مې راسه لرې کوه سرتوره به ودرېږم ذوالجلال خدای ته مې د بل ودر ته مه مجبوره کوه خدای ته مې ولیوره ته مه مجبوره کوه خدای ته مې د بل و فکر و نسي ته مه مجبوره کوه دغه دعا به دا ډېره ډېره به کوي